نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. په دنیا کې چې انسان د بل انسان سره نیکی کوي، یو انسان د بل انسان سره احسان کوي، نو دا احسان او دغه نیکۍ تقاضا دا ده چې دی په جواب کې هغه سره احسان وکړي، په جواب کې د هغه سره نیکي وکړي. که دی د هغه سره نیکي نشي کولی، که دی د هغه سره احسان نشي کولی، نو بیا د دغې تقاضا دا ده چې دی چې ته په مجلس کې ناست وي نو دی په ښو الفاظو سره یادوي، دی د هغه متعلق خبره کوي نو دی وایي یاره هغه پلانکي ډېر ښه انسان دی، هغه ما سره په پلانکي ځای کې داسې قسمه امداد کړی او په ما باندې داسې قسمه احسان کړی. اوس چې هر کله دی د هغه صفت کوي، دی د هغه ذکر کوي، دی په مقابله کې هغه سره احسان کوي، نو هغه هم بار بار دا کوشش کوي چې زه ده ته فایده ورسوم، زه د ده سره دوباره احسان وکړم، ځکه د هغه د احسان چې کوم قرض دی په ده باندې دی هغه قرض هغه ته ادا کوي. دغه شان د الله تعالی هم په موږ باندې بې شماره احسانات دي، بې شماره انعامات دي. د دغه انعاماتو او د دغه احساناتو د هغې تقاضا ده چې موږ د الله تعالی ذکر وکړو، الله تعالی یاد کړو، ځکه ظاهره ده چې موږ الله تعالی ته د هغې بدله ورکولی نه شو. نو موږ به یاد د الله تعالی کوو، موږ به ذکر د الله تعالی کوو، موږ به ولاړه د الله تعالی ته کوو، موږ به د هغې څیزونو تابعداري کوو کوم چې الله تعالی موږ ته حکم کړی دی چې دا کار کوئ هغه به کوو، چې دا کار مه کوئ هغه کار به نه کوو. الله تعالی قرآن کې فرمایي ولذکر الله اکبر، یاد د الله تعالی دا ډېر لوی دی، د هر څه نه لوی دی، دا ډېر افضل دی. یو مطلب هغه د دې دا دی چې یاد د الله تعالی دا ډېر لوی دی د هر هغې څیز نه کوم چې په دې دنیا کې دی، ځکه چې د قیامت په ورځ باندې کله انسان هغه الله تعالی ته مخامخ شي، د دې انسان چې کوم نیکۍ کړي دي، د انسان کوم بدۍ کړي دي، دغې نیکو دغې بدو دې دواړو له به وجود ورکړي شي او دا به په تله د میزان کې هغه تللی شي. اوس که چېرته د ده دا نیکۍ هغه زیاتي نو هغه به هم په تله د میزان کې کېښودی شي، دغه شان به ګناهونه هم په تله د میزان کې کېښودی شي. نو الله تعالی فرمایي چې یاد د الله تعالی د هر هغې څیز نه هغه ډېر لوی دی کوم چې په دې دنیا کې دي. نو چې ته ذکر د الله تعالی کې، ته یاد د الله تعالی کې، نو دغې له به وجود ورکړي شي، دا به هم په تله د میزان کې کېښودی شي او د دې به هغه ډېر زیات او ډېر لوی وزن به د هر هغې څیز نه کوم چې په دې دنیا کې دی. دویمه خبره ده چې یاد د الله تعالی دا افضل دی د هر هغې څیز نه کوم چې په دې دنیا کې دی، ځکه دنیا دا فاني ده، دنیا ختمېدونکې ده. نن دنیا کې چې کم مال او دولت باندې ته ناست کې، نن په دنیا کې په کومه ځمکه باندې ته ناست کې، دغه هر څه به ستا نه پاتې کېږي. ستا چې کوم د مقصد څیز دی، ستا چې کوم په کار راتلونکي څیز دی، نو هغه ستا نیک اعمال دي. چې ته نیک اعمالو کې ته لاړ شې الله تعالی ته مخامخ ودرېږې، تا ته به د هغې بدله میلاوېږي. هلته نه په مال باندې خلاصېدون شته، نه هلته په جایداد باندې خلاصېدون شته، نه هلته په ګاډو باندې خلاصېدون شته، بلکې ستا چې کوم عمل دی ته به د خپل عمل مطابق به تا ته د هغې بدله میلاوېږي. د دې د وجې نه په دنیا کې چې نور کوم باقي څیزونه دي د دې هېڅ څیز تا ته فایده نشته، بلکې یاد د الله تعالی د دې ټولو هر څه نه هغه افضل دی، د دې ټولو هر څه نه هغه لوی دی. د دې د وجې نه الله تعالی فرمایي ای بنده تا ته مه ووایي چې زما یاد هغه د دې هر څیز نه افضل دی. د دې د وجې نه ته په دنیا کې ژوند تېری، په دنیا کې د ستا به څه څیز پکاري، نو چې ستا څونه څیز پکار دی، ستا څونه مال پکار دی، هغه هم راته حاصل کړه، د هغې نه زیات پسې ته منډه مه وه، بلکې ستا چې کوم اصل مقصد دی، ستا د زندګۍ د پیدایش چې کوم مقصد دی هغه رضا کول د الله تعالی دی، ته په هغه مقصد پسې روان شه. د دې د وجې نه هر څیز هغه په دنیا کې پرېږده او راشه زما طرف ته، یاد زما وکړه، ذکر زما وکړه. بل ځای کې الله تعالی فرمایي فاذکروني اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم. تاسو په خپله بندګۍ کې ما یاد کړئ، تاسو ته باندې چې کله خوشحالي راشي، تاسو باندې چې کله غم راشي، تاسو په هغه حالت کې ما یاد کړئ، ما ته آواز وکړئ. تاسو چې کله عبادت کوئ، عبادت صرف او صرف زما کوئ، په زړه کې هغه اخلاص پیدا کړه چې زه دا عبادت کوم دا صرف د الله تعالی دپاره کوم، زه دا کوشش کوم چې په دې سره زما نه الله تعالی راضي شي. نو ته په خپله زندګۍ کې ته په هر قدم باندې یاد د الله تعالی کوه، ته ما یادوه. الله تعالی فرمایي نو زه به تا یاد کړم. په تا باندې مصیبت راغی، دغه مصیبت به د نه ځا خوا کړم. په تا باندې تکلیف راغی، دغه تکلیف به د نه ځا خوا کړم. په تا باندې مرض راغی، دغه مرض به د نه ځا خوا کړم. د دې د وجې نه ته ما یادوه، زه به تا یادوم. نو الله تعالی ذکر کول
هغه په هر حالت کې انسان له پکار دي چې الله تعالی یادوي، ځکه دا هغه لار ده چې په کومه باندې انسان ته هغه کامیابي ملاویږي. په دنیا کې مونږه کامیاب انسان هغه کس ته وایو چې هغه خپل مقصد هغه پوره کوي، چې د ده کوم مقصد دی په خپل مقصد پسې روان وي، نو ده وایي خلک وایي یاره دغه پلانکي انسان ناکامیاب دی، ځکه د ده چې کوم مقصد دی نو دغه مقصد حاصل کړ. دویم طرف ته ناکام انسان هغه کس ته وایي کوم چې خپل مقصد هغه د هغه مقصد یې وي، هغه خپل مقصد پوره نه کړي بلکې په بله لاره باندې لاړ شي، نو خلک وایي یاره دا پلانکي کس دا ناکامه دی، دی کامیاب نه دی، ځکه د ده چې کوم مقصد او خپل مقصد یې حاصل نه کړ. نو کامیاب انسان په دنیا کې هغه دی، کامیاب انسان مو په آخرت کې هغه کوم انسان چې د خپل ژوندۍ مقصد هغه بیا مونده، د ده د ژوندۍ مقصد هغه دا دی چې دی الله تعالی راضي کړي ځکه الله تعالی دې دنیا ته رالېږلی د دې دپاره چې د ده هغه امتحان واخلي، چې د دې امتحان واخلي په دې کې چې دی په دې دنیا کې څه کوي، دی زما بندګي کوي او که نه زما بندګي نه کوي. نو هر کله چې دی د الله تعالی بندګي کوي، دی ذکر د الله تعالی کوي، نو الله تعالی فرمایي واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، تاسو زما یاد کوئ، تاسو ما یادوئ، چې تاسو ما یاد کړئ ستاسو د زندګۍ مقصد هغه به تاسو ته میلو شي، چې تاسو ته د زندګۍ مقصد میلو شو تاسو به په دنیا کې هم کامیاب یې، تاسو به په آخرت کې هم کامیاب یې. ځکه کوم انسان چې الله تعالی په خپل هر حالت کې یادوي، دی په هر حالت کې الله تعالی ته آواز کوي، نو الله تعالی د ده مدد کوي، نو چې د کوم انسان مدد هغه الله تعالی کوي نو هغه به خامخا بیا کامیاب وي، په دنیا کې به هم کامیاب وي، بندې لارې به ده ته کولاویږي، زړه ته به سکون ملاویږي، بدن به ښه فټ فاټ وي. بل دا چې په آخرت کې به هم ده ته کامیابي هغه ملاویږي، د یاد د الله تعالی کړی دی، د ذکر د الله تعالی کړی دی، الله تعالی وایي دې انسان زه په دنیا کې یادولم، راشه ده ته زه نن بدلې ورکومه، ده ته زه نن بدله هغه د جنت په صورت کې ورکوم. د دې د وجې نه که موږ هغه کامیابېدل غواړو، موږ وایو چې په دنیا کې هم موږ کامیاب شو، موږ وایو چې په آخرت کې هم موږ کامیاب شو، موږ وایو چې زموږ د زندګۍ کوم مقصد دی موږ هغه خپل مقصد حاصل کړو، نو د دې دپاره به موږ کوشش کوو چې زیات نه زیات هغه یاد د الله تعالی کوو، زیات نه زیات هغه ذکر د الله تعالی کوو. ځکه اوس دا ذکر د الله تعالی کول دا څه مشکل کار هم نه دی، دا په ژبه باندې راوستلو هم اسان دي، دا د دې دپاره داسې څه شرایط هم نشته چې د دې دپاره به وضو کوې، د دې دپاره به کښېنې، د دې دپاره به ولاړ کړې، نه، که ته ملاست یې ته په ملاسته باندې هم کولی شي، که ته ناست یې ته په ناسته باندې هم کولی شي، که ته په اودس کې هم کولی شي، که ته بې اودسه هم کولی شي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي وایي کلمتان خفیفتان علی اللسان، دوه کلمې هغه داسې دي چې هغه سپکې دي په ژبه باندې، دې چې په ژبه باندې وایې نو هغه به ته ډېر په اسانه سره ولولې، ثقیلتان فی الميزان، په تله د میزان کې د هغې وزن هغه ډېر زیات دی، په تله د میزان کې چې کله هغې له وجود ورکړي شي هغه په تله د میزان کې کېښودی شي نو د هغې وزن هغه به ډېر زیات وي. حبیبتان الی الرحمن، الله تعالی ته او مهربان بادشاه ته هغه ته دا ډېر زیات خوښ دي. اوس دا کلمات هغه څنګه دي چې په ژبه باندې ویل هم اسان دي، په تله د میزان کې وزن هم ډېر زیات دی او الله تعالی ته هم هغه ډېر خوښ دي. نو پسې وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. اوس دا په ژبه باندې ویل هم اسان دي، د دې لپاره نور څه شرایط هم نشته، خو دا الله تعالی ته هم ډېر محبوب دي. او بل دا چې په تله د میزان کې کله دې له وجود ورکړي شي، په تله د میزان کې دا کېښودی شي، د دې وزن به هم هغه ډېر زیات وي. د دې د وجې نه چې په دنیا کې موږ کامیابېدل غواړو، په آخرت کې موږ کامیابېدل غواړو، موږ رضا کول د الله تعالی غواړو، نو د دې دپاره به لومبني څیز هغه دی چې موږ یاد د الله تعالی کوو، چې یاد د الله تعالی کوو زړه ته به مو سکون ملاویږي، دنیا کې به کامیابي ملاویږي، آخرت کې به هم کامیابي ملاویږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.